द हजरत मौलाना सदीकुल्लाह से शुक्रिया अदा कोमा چې موږ ته دعوت راکو او موږ راوغختلو ستاسو مخې ته د یو دوه خبرو موقع را نصیب کړله ځکه چې په دغه وخت کې دوه درې خبرې د قرآن او حدیث ویل او اوریدل دا لوی غنیمت دی دا قرآن دا محفلم د قرآن دی او د قرآن عظمتم ډیر لوی عظمت دی قرآن ته الله ډیر لوی خصوصیات ورکړي دي زه صرف یو لس منټه د قرآن په خصوصیاتو باندې یو څو خبرې کوم الله دې اول ما ته بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي ولذا ذکر دا خبره کوم بیانونه هر سړی کوي هر سړی اوري خدا عملی جامه دا ډېره کمه ده الله دې موږ کې عملی جامه واچي چې عملی جامه راغله بیا به دا حالات نه وي چې کوم حالات نن سبا دي بیا به حالات هغه چې کوم د خلافت عثماني نه تر خلافت راشدی پورې کوم حالات تیر شوي خو کوشش وکړو او الله نه به د عمل توفیق وغواړو عزیزانو د دې کتاب اول خصوصیت دا دی دا کتاب ډېر لوی کتاب دی او د دې خصوصیات هم ډېر لوی دي اول خصوصیت دا دی چې دا کتاب د بنده او د الله تعلق پیدا کوي د مخلوق او د خالق ترمنځ د ربط او د تعلق او د جوړښت ذریعہ ده عزیزانو تاسو دا پروګرام کړی دی په دې پروګرام کې خلک اشتهارات لګي یو پوسټر لګي هغه پوسټر را اخلي په دیوال باندې مګي که تاسو سوچ وکئ دا پوسټر بیل شه دی دا دیوال بیل شه دی دا پوسټر چې په دیوال باندې لګيږي د مسک یو تعلق دی هغه تعلق یا د شروشن ټیپ دی یا د شریش دی یا میخ لګي یا تار لګي دا تعلق به قائمه انا بدا پوسټر په دیوال باندې لګيږي عزیزانو د قرآن چې کله تعلق الله جوړ کړی دی دا بنده الله ته څنګه رسیږي چې دا پوسټر په دیوال باندې نه لګيږي نو چرته مخلوق او چرته خالق چرته بنده او چرته الہ چرته یو محتاج چرته بی نیاز ذات چرته ما پشانت گناهګار او چرته کردگار چرته ساجد چرته مسجد چرته مملوک چرته مالک چرته حادث چرته قدیم چرته عابد چرته معبود اوس دا عابد با د معبود سره څنګه تعلق پیدا کیږي دا خالق با د مخلوق سره څنګه یو ځای کیږي د دې لپاره الله قرآن را لېږلی دی قرآن چې کله تا وویلې قرآن باندې عمل وکړو قرآن باندې غور او فکر وکړو د قرآن د وجې نه الله ستا سینه صفا کوي او چې کله ستا سینه صفا کړي د الله سره تعلق قرآن یو ربط دی الله ستا سینه صفا کوي سینه دې صفا شي قرآن پکې الله واچي بیا ستا د الله سره تعلق جوړ شي ته چې دعا کې الله دې دعا قبلوي ته چې فریاد کې الله دې فریاد اوري یو خصوصیت دا شو دویم خصوصیت دا کتاب جامع کتاب دی الله په دې کتاب کې هر څه ایښي دي کله چې ته په دې کتاب باندې غور وکړې شریعت په دې کتاب کې دی طریقت په دې کتاب کې دی حقیقت په دې کتاب کې دی معرفت په دې کتاب کې دی امور سیاست په دې کتاب کې دی د انبیاء تذکرہ په دې کتاب کې دی د صحابه تذکرہ په دې کتاب کې الله یې د اولیاء تذکرہ په دې کتاب کې دی د علماء تذکرہ په دې کتاب کې دی د دې قاریانو تذکرہ په دې کتاب کې دی دا کتاب جامع کتاب دی تورات په دې کتاب کې دی انجیل په دې کتاب کې دی زبور په دې کتاب کې دی ټول صحیفه الله پاک په دې کتاب کې جمع کړی دي موږ په دې کتاب کې دی زکات
پدې کتاب کې دی، حج پدې کتاب کې دی، روزه الله نازل کړي پدې کتاب کې دی، د مور څخه حق دی پدې کتاب کې دی، د پلار څخه حق دی پدې کتاب کې دی، د رور څخه حق دی پدې کتاب کې دی، د مور څخه حق دی پدې کتاب کې دی، د خور څخه حق دی پدې کتاب کې دی، د گاونډي څخه حق دی پدې کتاب کې دی، معاشره کې بسنګ ژوند تیرې پدې کتاب کې دی، د الله خوف پدې کتاب کې دی، صداقت پدې کتاب کې دی، دا کتاب جامع کتاب دی، الله هر څه پدې کتاب کې د نبی رسول الله چهره والضحى پدې کتاب کې، د نبی رسول الله وختو والليل اذا سجى پدې کتاب کې، د نبی رسول الله سینه ما كذب الفؤاد پدې کتاب کې دی، د نبی رسول الله شونډې ولسان پدې کتاب کې دی، د نبی رسول الله شونډې څنګه دي وشفتين پدې کتاب کې دی، د نبی رسول الله خار یا اهل اسب پدې کتاب کې دی، مکه لا اقسم بهذا البلد پدې کتاب کې دی، ټول شذونه الله پدې کتاب کې جمع کړي، دا کتاب موږ ته راکړي، چا چې پدې کتاب باندې عمل وکړو الله باغ عظمت او فضیلت ورکړي، دا کتاب ټول جامع کتاب دی، الله پدې کتاب کې هر څه خېدي، موږ سوچ نه کړي ژوند بسنګ تیرې پدې کتاب کښتا، د عالم بسنګ قدر کې پدې کتاب کښتا، د مشر قدر شته پدې کتاب کښتا، د پلار څخه قدر دی پدې کتاب کښتا، ورور سره بسنګ زندگی تیرې پدې کتاب کښتا، مور بسنګ قدر کې پدې کتاب کښتا، هر څه الله پدې کتاب کې چوي، چې موت خو راوالو موت خو د ظلم راواخلو، موت پدې کتاب باندې خو عمل وکړو، موت خو په خور کو البا الله پاک من د چکم د ترخیار راکړي، دریم خصوصیت د دې کتاب چې دا کتاب الله د دوی په حافظه کې چولې دی په دماغونو، د دنیا کم کتاب چې راخلي 50 صفحې وي 100 صفحې وي هغه به نشي یادولې که یادې هېرېږي بدن، دا دومره لوی کتاب 500 صفحې 514 رکوګانې 6666 آیاتونه په یو روایت کې 6236 آیاتونه، دا الله د دې ورکوټي ماشوم په حافظه کې مضبوط ساتلی، دا خصوصیت دی، دا الله دې کتاب له شرافت ورکړی دی، کم سړی چې په دې کتاب باندې عمل کوي هغه ته هم الله شرافت ورکوي، دا ماشومان په دې علاقه کې ډېر شته، دا خلکو ته الله شرافت ورکړی ولې چې قرآن ویلی دی، یو وزیری کنه عام مثال د وزیر زوی هغه سي مخکې کیږي، د وزیر نوکر اسې مخکې کیږي ولې چې د وزیر زوی دی، دا ماشومان ځکه الله مخکې کینولي چې دا د الله پاک لوی کتاب په سینه کې ورله ځای ورکړی دی، عزیزانو موږ تاسو د قرآن نه لرې یو، قسم په الله چې قرآن راواخلو زمونږ او ستاسو پریشانیانې حل، چې قرآن راواخلو زمونږ او ستاسو بیمارۍ حل، چې قرآن راوالو زمونږ او ستاسو بدمنۍ حل، چې قرآن راوالو ترقي به زمونږ مقدر وي، موږ قرآن پرېښی ذلیله یو، موږ قرآن پرېښی مسایل هم سیوا دي مشکلات هم سیوا دي، قرآن هم پرېښی دی، تاسو ته ما وویل چې نن نه 200 کاله مخکې سوچ وکړئ تاسو مسلمان کوم ځای کې و، څلورم الله پاک د قرآن یو بل خصوصیت بیان کړی دی چې دا قرآن په عربی ژبه کې نازل کړی او په عربی کې محفوظ هم ساتلی دی، تورات کومه ژبه کې چې راغلی محفوظه نه دی، انجیل په کومه ژبه کې راغلی محفوظه نه دی، زبور په کومه ژبه کې راغلی محفوظه نه دی، صحیفه 100 صحیفه راغلي په کومه ژبه کې راغلي محفوظ نه دی، دا د قرآن شان دی، که په امریکا کې هم سره قرآن وایي په هغه ژبه به یې وایي چې په کومه ژبه نبي علیه السلام ویلی، که په یورپ کې په کوم ملک کې وایي هغه رنګې به یې وایي چې کوم رنګې نبي علیه السلام ویلی، تر دې حده پورې چې د کعبې امام هم څنګه وایي ستاسو امام هماغه رنګ، دا د قرآن خصوصیت دی چې الله په عربی ژبه کې را لېږلی هم دی او په عربی ژبه کې محفوظ هم دی، یو انګریز تلاوت کې څنګه تلاوت وکړي څنګه چې زه کوم، یو چینیز تلاوت کې څنګه به کوي څنګه چې موږ کوو،
څنګه چې نبی علیہ السلام وقف کړو اگر هم وقف وکړي کوم ځای کې چې نبی علیہ السلام ودرېدلو هلته به ودرېږي کوم ځای کې نبی علیہ السلام اوږد کړو هلته به اوږدوي کوم ځای کې اقلاب کوم ځای کې ادغام هماغه رنګ دی وایي عزیزانو د رب دې کتاب خصوصیات دې کتاب سره غاړه ولګو یو بل خصوصیت یې درته یادوم د دې ماشومانو متعلق دی حافظ د چا نامه ده د الله نامه ده حافظ د چا نامه ده د الله نامه ده دې ماشوم ته څه ویل کېږي حافظ کم سړی چې په سینه باندې قرآن ولګوي الله د سره دومره محبت کوي چې د خپل نامه ورته ورکړي موتا کم خوا روان دی الله خپل نامه دې ماشوم له ورکړه حافظه زما په نیس باندې د دې نه لوی خصوصیت بل نشته چې الله خپل نامه ماشوم ته ورکړي دا لوی خصوصیت دی او بیا تاسو ډېر خوش قسمته خلک چې په دې زمانه کې د خپل بچي راولئ په خدای یقین وکئ یو حدیث مې کتلو بار بار زه ګورم من قرأ الکتاب کم سره چې کتاب ووایي قرآن ووایي وعمل بما فيه او عمل په دې باندې وکړي نو ګورئ چې کتاب دا وایي عمل په دا کوي البس والداه تاجا یوم القیامه ضوءه اکثر من ضوء الشمس الله د مور او پلار ته داسې تاج ورکړي چې هغه تاج د نور نه زیات رڼا کوي دا چاته ویلو شو دا د دې ماشومانو والدینو ته ویلو تاسو سبحان الله دې دپاره کوشش وکړو عزیزانو درخواست تعلیم منع نه ده سکول منع نه ده گپ شپ منع نه ده زه هره جمعه کې دا خبره کوم موږ او تاسو ته الله ډېره ښایسته زندګي راکړې ده یو شی هم منع نه ده خو د الله سره جوړو د الله کتاب خپلې سینې ته ولګو د الله د کتاب تلاوت وکړو زه خفه کېږم په دې چې حافظان عام خلک یو قسم قرآن نه راخلي موږ قرآن صرف د قسمونو دپاره ایښی دی یو ځای کې به جرګه کوله او ډېر نامور کسو قرآن یې راوا په دې څه کې وایي په دې لاس ږدومه دا پرېږده په دې لاس مه ږده دا ووایه موږ صرف جرګو دپاره راغستی ده لاس پې کېږي و ټول پې لاس کېږي بیا وایي موږ واده کوو د دې قرآن مخې ته چې موږ به یو بل ته برګې برګې نه ګورو یو بل خلاف به خبرې نه کوو الله بنده دا خبرې مه کوو قرآن راواړه چې موږ به په دې قرآن باندې عمل کوو چې په قرآن دې عمل وکړو جرګې هر څه ختم شو بیا باندې نفرت وي نه به جګړې وي هر څه به ختم شي دې دپاره کوشش وکړو الله دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله پاک دې دا مدرسه آباد ساتي خدای پاک دې ستاسو په کورونو کې همدغه رنګې انوارات را نازل کړي او الله دې هر یو کس له توفیق ورکړي چې نن نه دا اراده وکړي چې 15 بچي مې دي 15 واړه بچي کم دې راولمه او انشاءالله دې مدرسې کې به سبق تکېرومه سکول به هم ویما او دا سبق به ویم بچي علم تکینوي قسم په الله په دې وخت کې بچي پلارانو ته کنځلې کوي ښه پلارانو ته د سګوري برګ برګ ته به کدای زوی دې هغه پلار دې خپل ورځ مې یو حدیث کتلو وایي د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا ده ان تلد الامه ربتها چې وینځه خپل آقا وزيږي د دې ډېر باندې شارحینو کړي محدثینو ډېر باندې کړي یو معنی زماړي راخوخه هغه دا ده چې دومره نافرمانی به چاري شي چې مور به وینځه شي او لور به آقا شي نو وینځه د خپل آقا وزيږلو یعنی مور لور پیدا زوی با مالک وي پلار به غلام وي لکه غلام چې د خپل زوی وزېږلو دا هماغه وخت دی دا به څنګه ښه کېږي چې موږ قرآن راواخلو قسم په الله چې بچی به زموږ مخې ته ودرېدی بیا نه شي بچی به موږ ته کتلی نه شي لاندې به ګوري الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي